په خندا باندې چې کوم دی اودس ماتیږي، منځ ماتیږي او که نه ماتیږي. نو خندا چې کوم دی په درې قسمه ده. یو ته قهقه ویل کېږي، هغه داسې خندا ده چې انسان داسې په تیزه باندې وخاندي چې دی خپله موړي او خوا کې ورسره بل قسم موړي. او دویمه خندا چې کوم دی هغه ضحک دی او هغې ته چې کوم دی نو هغه داسې ده چې انسان خپله اوري خو خوا کې کس ونه لري. بل تبسم دی چې انسان خپله ونه لري خوا کې کس ونه لري. نو اوس قهقه چې کوم دی نو په منځ کې کول دې سره اودس او منځ دواړه ماتېږي، او ضحک سره چې کوم دی صرف منځ ماتېږي، هغې سره اودس نه ماتېږي، او تبسم سره د منځ ماتېږي، نه ورسره اودس ماتېږي. البته دا د منځ مسله ده. که چېرته انسان قهقه یعنې په دې ځواب سره خندا وغیره د منځ نه بار وکړي نو بیا به دې سره اودس وغیره نه ماتېږي. اوس دلته کې په موږ باندې خلک اعتراض کوي چې احناف چې کوم دی نو دا قیاس پسې روان دي. بس هر ځای کې قیاس او قیاس او قیاس حدیث دې پرېږدي او قیاس پسې روان دي. نو دلته کې ورته موږ وایو چې دا وګوره دلته کې موږ قیاس پرېږدي. قیاس تقاضا خو دا ده چې موږ له پکار ده چې څنګه په منځ کې که چېرته خندا سره یعنې منځ ماتېدو نو دغه شانتې بیا د منځ نه بار هم ماتېدل پکار وو. یعنې یا دا خبره چې په خندا سره څنګه په بار اودس نه ماتېږي داسې سره منځ کې هم اودس نه ماتېږي او نه ورسره منځ ماتېږي. بل دا چې دا خندا کول دا خو ګندګي نه ده او نه څه غلطه خبره ده. نو په دې وجه ولې اودس ماتېږي؟ هلته کې ته غیبت وکړه په دې سره ستا صرف منځ ماتېږي، کنځل وکړه صرف منځ دې پرې مات شو اودس دې پرې نه ماتېږي. او دلته قهقه چې د غیبت او د کنځل وینا ده چې کوم دي کمه ګناه ده، کم دغه دی، لیکن په سره بیا منځ هم ماتېږي او اودس هم ماتېږي. نو قیاس تقاضا دا ده چې په خندا سره دی یعنې منځ او اودس نه ماتېږي. لیکن مونږ حدیث پسې ځو. حدیث کې دا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الا من ضحک منکم قهقه فلیعد الوضوء والصلاة جميعا. نو دې حدیث نه مونږ استدلال کوو. یو صحابي چې کوم دی روان دی هغه چې کوم دی وغورځېږي، صحابه کرام په مونځ ولاړ دي، پیغمبر سلام ولاړ دی، هغه صحابه کرام وخاندي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په مونځ نه پاس ده ووایي وایي چا چې تاسو کې خندا کړې ده هغې دې لړ شي اودس دې وکړي او دوباره دې مونځ وکړي. د دې نه معلومېږي دا چې د حدیث پر وسر چې کوم دی نو په دې سره اودس هم ماتېږي او ورسره چې کوم دی نو منځ هم ماتېږي، ورنه د قیاس په لحاظ سره نه ماتېږي. او مونږ قیاس پرېږدو او حدیث چې کوم دی رالو. اکثرو ځایونو کې به مونږ خلک اعتراض کوي، لیکن زموږ عزتمندو حدیث مخکې د قیاس وروسته البته کم ځای کې قیاس دی رالي حدیث پرېږدي د هغې څه وجه ده انشاءالله هغه به چې کوم دی بل موقع کې مونږ د تفصیل بیان کړو. الله دې مونږ چې کوم دی د عمل کولو توفیق نصیب